السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګرانو دوستانو معززینو، نن مې یو بل خوب تعبیر در راوړی دی او هغه خوب تعبیر دی چې په خوب کې خپل محبوب لیدل د دې بد څه تعبیر وي. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه دا بیان فرمایلی دی چونکې دی خو د خوب په تعبیر کې ډېر په ټاپ نمبر باندې دی. دی فرمایي چې څوک هم یو کس یو چا سره د چا مینه ده او دی په خوب کې ویني او دی هغې سره مثال په طور باندې هغه خپل محبت اظهار کوي، نو ګورو به چې آیا محبوب د سره په خندا باندې دی که نه دی. که محبوب د سره په خندا باندې وي نو پته لګي چې د ده واده ترتیبات چې دا رانږدې دي، او که چېرته خپه ولیدو محبوب نو معلومیږي دا چې رشتو کې د رکاوټ تعبیر دی. خو دا په هغه صورت کې چې کله د ده محبوب چې وي هغه محبوبه وي یعنی زنانه وي، او که چېرته دی چې چا سره مینه کوي هغه ورته ژاړي، نو دی نه دا تعبیر دی چې الله تعالی به دا انسان د غمونو نه د تکلیفونو نه خلاصوي. او یو دا معنم جوړیږي، بله دا معنم جوړیږي که چېرته محبوب چې هغه خاندي نو د دې مطلب دا چې دا انسان به مشکلاتو او د دې په تکالیفو کې راګیریږي. محبوب چې در پورې خاندي که نه ته به مشکلاتو کې پساویږي. او که چېرته خوب کې یو سړی وګوري چې خپل عاشق وګوري چې په یو اوږد سړک باندې دی روان دی، نو د دې نه دا پته لګي چې دا به د دغې محبوبې سره واده په رستووالي باندې کوي، مطلب تاخیر به پکې راځي، واده کې به مشکلات راځي، واده کې به تاخیر او رستوالی راځي. او که چېرته وګوري چې دواړه یو ځای سره منډې وهي نو پته ولګي دا چې دوی دواړو ته به الله پاک نجات ورکوي د غمونو نه د تکلیفونو نه. او که چېرته محبوبه عاشق سره محب سره په زور تاواز ګڼېږي نو دا د اختلافاتو طرف ته نشاندهي ده. نو دا د محبوب لیدل محبوبه لیدل د هغې په هکله مختلف قسم تعبیراتو چې د تاسو په وړاندې ذکر شول. خپلو ملګرو سره هم دا خوب شیر کوي، ځکه چې خوب علم تعبیر دی او علم تعبیر دا یو ځان له مستقل علم دی. الله موږ تاسو پې پوه کړي. جزاکم الله خیر.